الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ استاد خبره شروع په باب د زکات کې چې په اوخانو کې څومره ده، په ګډانو کې څومره ده، په اسونو کې څومره ده، سرو زرو کې څومره ده، په سپینو زرو کې څومره ده، په حبوباتو کې هم دا څلور دي، کنه نور قول راجی شم دقه څلور دي، چې هغه ممیز دي، کجوره ده، انګور ده، غنم دي، اوربشه. دلته وزین له دا سوال راځي چې وسړی دی به تور مثال داغه مال نصاب له رسیدلې دی، خو لیکن کال په تیر شوی دی، دغه نه مخکې زکات ورکړي، ایدا به جایزي کې به جایز نه وي. دوه قول علماء لیکلي دي. صحیح قول علماء دا دی چې دا کار جایز دی په هغه ټیم کې چې کال په دې مال باندې تیر شو، خو په دې شرط چې دا ور باندې واجب دی غیر پر خپل شرطونه چې کال په تیر شوی قرض په نه یو نصاب له رسیدلې. دلیل په حدیث ابو داود او ابن ماجه او دغه شان البانی رحمه الله په ورغلی کې د علی رضی الله عنه خبره ذکر کړې ده چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عباس نه تقریبا د 2 کالو مخکې دا شعر واخست. شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموعه کې فرمایي 15 جلد کې چې دا مسلک د جمهور علماو دی او الموسوط الفقهیه کې دغه خبره ذکر کړې شوې ده په دریم کې. به دا مبارک پوری چې په دې تحفه الاحوزی په دویم جلد درشم نمبر صفحه کې دا خبره ذکر کړې ده. امام ترمذی دا خبره ذکر کړې صاحب د مرعاتم چې کله به تور مثال په دې باندې کال نصاب له ورسېدو، کال په تیر شو دغه نه مخکې ته دا شی اصولوي ته دا اصولول شي، سو مرعات په دې کې نشته. اوس خبره په دې کې دا چې دا زکات بالفعل واجب دی چې کله دا کال په تیر شي کنه لګ تاخير هم جایز دی. جواب دار چې کله دا زکات در باندې واجب شو بس متصل ورکول پکار دي، د خپل وخت د وجوب نه ورسکول نه دي پکاره. هغه د عقبه ابن حارث روایت دی عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځو کې چې کله سلام وګرځول په تاده باندې راړو به روته خلکو تعجب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه سره لاړو بیرته راغی، وېزه په مانځ کې و، لیکن د ماستر د سروزو سره ډکره ودا مې بد وګڼله چې ماستر شپه تیر کی امر مو کې چې هغه ټول تقسیم شي. ګوره دې حدیث دلیل شو په دې خبره باندې تعجیل دا وختي کار کول پکار دي، پس ته به خیرات هم راغلي دي. فقہ سنه کې سابق سم دا خبره ذکر کړې ده او دغه شی موسوعه په دریم جلد کې سابق سم دا خبره ذکر کړې ده چې زکات دغه استل در باندې واجب دي، متصل چې کله واجب وو رستواله چې دي هغه ګوره منع دي. ټیک ده که څه چې ته قدرت په دې باندې نه چې زاده کوم به ورسره راځي وغه ټیم په پوره شوی به تور باندې قدرت پیدا کې به ته دو باسه. د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شارح ابن بطال هغه دا خبره ذکر کړې په دې حدیث کې اشاره شو نقطې ده د خیر کارونه داري چې هغه به موږ تاسو وختي وکړو ترڅو پر هغه افات را نشي، موانع موجود نشي، بل شي نشي، بل نشي به په دې مخان کې موږ څنګه افسوس ارمان کو، لیکن هیڅ پیدا به موږ لړا نکي. اې دې سره به خوا کې یو مسله بل ځان سره یاست یو سړی مرشي، لیکن په د باندې زکات دی. آیا دا زکات دې په مال کې واجب دی کافي ساقط شو؟ سیدا معنی دا ساقطيږي نه بلکې واجب دی مخکې وصیت نه او مخکې دې قرض نه. اول به دا زکات ورکې دي چې دغه نه ورسره به وصیت په درې پیسې کې نافذي کې بعد دغه نه به قرضونه دي او به میراث دي. الموسوعه الفقهيه په دریم جلد کې لیکلي دي چې وسړی مړ شو او په د باندې یو کا زکات دی، د 2 کالو زکات دی، د ډیرو کالو زکات دی، فانها دا زکات واجب دی په دې مال کې او دا به د قرض نه مخکې وي، د وصیت نه مخکې، د وارثانو نه مخکې. رب العالمین فرمایي من بعد وصیت رسل وصیت نه چې وصیت پېښوي او دین زکات دین دی او دا رب العالمین قرض دی. عبد الله بن عباس فرمایي چې وسړی پیغمبر علیه السلام راغی ورته ویل چې یا رسول الله وې زما مور مړ شو پاګې باندې روزه و یو مزه قضایي وکم بیا او د الله دین ډیر لایق چې هغه ادا کړی شي. امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل فرمایي چې وسړی مړ شو بل باندې زکات دا زکات به خستل کیږي دا غره ترکینه اگر که وصیت به نه کړي زکات دا حق دی واجب دی، لکه څنګه چې د دنیوي حقوق نه برباديږي حق زاده. ابن حزم رحمه الله په محلا کې لیکلي د شپږم جلد 14 صفحه کې وسړی مړ شو بل باندې زکات واجب دی، یو کال دی د 2 نو دا به استلګي د شل مال نه دا به تاسو ورکوي. بل مسله دا چې قران کریم کې رب العالمین وفي سبیل الله ټکی ذکر کړی دی، نه مراد څه دی؟
نو په دې کې درې قول علماء لیکلي راځي قول علماء دا چې مراد فی سبیل الله نه هغه مصرف د زکات دی چې هغه فقط او فقط مجاهد دی اردن کې وکړ کې ته دانش لګولې دلیل په هغه آیات دی الله رب العزت قران کریم کې د زکات مصرف ذکر کړي او فی سبیل الله ویل دی نو دلته کې مراد دینه مجاهد دی چې اته شي نه دي کوم بده کې تعمیم کو د حسن مقصد به څه دی دویم حدیث امام مالک رحمه الله په موطا کې ذکر کړي امام ابو داود ذکر کړي صاحب د مشکات په اول جلیو سره یوش پته کې د ابو سعید خدری هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زکات واجب نه دی صدقه جائز ده مگر 15 کسان له یو غازی فی سبیل الله او هغه څوک چې هغه په دې مقرري هغه څوک چې هغه قرضولي نو دا حدیث دلیل شو په دې خبره باندې چې فی سبیل الله مصداق په دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتخاب کو المجاهد دریم چې دا قول د ائمه اربعون دی او د اهل ظواهر دي د عام محدثینو ابن حزم رحمه الله دې ترجمه ورکړو نواب شریف حسن خان او مبارک پوری شه په مرعات کې او د سعودي علماء هم دې ترجمه ورکړي دا خبره ذکر کړي چې مراد فی سبیل الله نه فقط او فقط مجاهد دی او بل مسله دا چې ګور کتا سو سوره توبه کې دا آیت دی موضوع اساسی دی هغه جهاد په سبیل الله نو دلیل شو بده باندې چې کله تاسو سیاق او سبا کې وګورئ نو مقصد پکې امدقه جهاد دی دې کې باید ولګول شي مجاهد لا دویم قول علماء لیکلي چې فی سبیل الله جهاد نه ویل شي او حج نه ویل شي دا مسلک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی او د قشان د باز علماء په حدیث یو حدیث وروړی چې زنانه وا هغه خپل خاون لوي ودا حج حاضر شي ویلي ابا طلیقه پلانیا او دا غي وکړه ناقه چې حج به دینه قبانه کول غزا به کول په دې وښ باندې پښتنه ورنه وکړه خو الغرض دا غي په اخر کې دا خبره ذکر کیږي چې دلته فی سبیل الله مصداق ام په حج کې راغی او د فی سبیل الله مصداق ام په جهاد کې راغی او استدلال کړي په حدیث ابو موسی باندې اگر که مبارک پوری شهبال د دې جوابونه کړي کله کله وي دا حدیث ټول ضعیف دي لیکن دا جواب ضعیف دی دویم انکار د دین نشي کېدای چې دا حج فی سبیل الله نه دی بلکې ارد نه کې کار چې دا فی سبیل الله نه دی خو لیکن دا خبره لازم ده چې مراد فی سبیل الله نه په دغه احادیث مذکوره وکي هغه د مصداق تاسو والی بلکې دلته کې آیات عام دي خاص معنی ته مراد شغیره ویل شي غزا او جهاد ابن قدامه په دویم جلد کې دا خبره کړې ابن حزم په څلورم جلد کې محلا دریم قول علماء دا خبره ذکر کړې ده چې دا کې تعمیم د ارض نه کې کار کې استعمالي کې پل جوړول مسجد جوړول مدرسه جوړول حج کول جهاد کول ټول په سبیل الله کې راغلي بل مسله چې اېدا زکات مجاهدین د خپل ځان لپاره اخستل شي کنه په دې باندې په تور مثال آلات د جنگ علي نو علماء دا خبره ذکر کړي هغه زکات چې هغه په جهاد کې مصرفيږي د غیر لپاره دوه صورت دي یو دا چې دا مجاهد ورکه چې دغه ملکیت شي دویم په دې باندې اصلحي والا جهاد لپاره وقف کا مجاهد به خپل شکل جنگ پی کې شکل چې بعد دغه نه بیګدي ذکر فی سبیل الله د افیر لپاره د ظرفیت ته نو معنا دا چې دا جهاد مصرف د زکات دی او د غیر لپاره موقع ده کوم انسان چې هغه تملیک په زکات کې شرط کې لري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک او غوډه لپاره مولانا صاحب حجت به دي نس شي کېږي نه تفصیل مسائل کې مولانا ګور رحمان صاحب په تصریح کړی دا اې دی وجنه جمهور علما دا خبره ذکر کوي چې زکات مجاهد نه ورکې دي چې تر دې چې هغه په شخصي نه پیوالي هغه په مالک شي هغه په اصلي والی امام نووي رحمه الله بشر مهذب کې دا خبره ذکر کړی دا امام قرطبي په خپل تفسیر کې احکام القرآن کې صاحب د مرعات اربح المحيط د ټول دا خبره ذکر کړه چې د ام خپل ملکیت کې راوصله شو د قشن په غیبه استهام ته اخستل شي اوس بل مسله چې آیا کوم وخت والغارمین دا قرضوړي ذکر کړي دي نو په دې کې دا فقر او شرط کې غیر شرط دی دا اصل کې ویل شي اغله چې د مسلمانانو د جرګې او د جلسې لپاره د تور مثال په ځمانه قرض اخیسته دي او زکات راغی موږ دل ورکوي د دوه قومونو صلح ور باندې جوړیږي لکه عربو کې ودا عادتونه و نو امام مبارک پوری شه په مرعات کې لیکلي شپږم جلد کې او لغارم مراد دین هغه څوک دی چې قرض راخصه دی د مسلمانانو د اصلاح لپاره د زکات پر مصرف کې دغه مصرف ګرځیدل دی ویلاري نفسه د خپل ځان لپاره نو تر څو پر پیږي چې دا قرض اوانلم جګړه جوړیږي بل شي جوړیږي بل امام خطابی دغه معنا کړی دا امام شوکانی رحمه الله به دا خبره ذکر کړی دا چې اس دلیل نشته د پاره د شرطوالي د فقره
ځکه قران کریم دا شرط ذکر کړی نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې دا شرط راغلی نه دی لکه څنګه چې په حدیث ابو سعید خدری کې راغلی نو الغرض چې کله د مسلمانانو د صلح لپاره تعامل لاخت چې ځان په قرض ورکړي دی اغلب دا ورکړي شي هغه قرباني دا مال ادا کولای شي مصرف به ګرځیدل شي دغه نو ورسته به مسله په دې کې علماء لیکلي چې په مدارس باندې زکات پروګرام څنګه لري په دې کې دوه قول علماء لیکلي یو دا چې نشي کېدی زکات په اته مصرفونه کې دی نه او د سعودي علماء چې هغه کې دي لکه هغه تعمیم په سبیل الله په باره کې ذکر کوي اې دې نو ورسته وشو بل مسله چې آیا دا زکات په دې رمضان کې ادا کیږي کنه په ارمیش کې ورکې دي شي موږ زکات په شان د نور اعمالو د نه کوي په غوړه زمانه کې زیات ثواب دي خو لیکن زکات چې کله واجب شو کال پوره شو په وخت کې به تابانه ورکول پکار دي فتاوی اسلامیه دویم جل یو څه څلوش په تګي دا خبره ذکر کړې ده او کوم روایت کې شدار غلې چې فرض پر رمضان کې دا اوې پرزون جوړیږي لکه صاحب د مشکات چې راوړي ابن خزیمه راوړي دي ترغیب او ترهیب کې راغلي دي یا نور نو الته علماء دا خبره ذکر کړي چې دغه په سند کې علي بن زید ابن جدعان دي او په اعتبار د حافظي سره علماء په باندې ټک کړي نو الغرض ضروری ده چې تی دی رمضان لو باسي چې کله در باندې کار پورا شو کا غیر رمضان کې غیر رمضان ورکول په کار دي اې دې نو څه وشو سړی دغه په تور مثال موږ د زکات مال واخلو خود شي خلکو لري ورکو چې عقیده کې دغه ګډوډ دی بریلین دی ابل نه زکات په هغه ته مصرفونه کې ورکول کېږي چې کوم قران او سنت ذکر کړی دي بدعتین له بدا مال نه ورکي ځکه دا خدای غوښتل یو قسم ته په ګناه باندې په عدوان باندې کومک کوي قران کې تعالی فرمایي چې وتعاون علی البر والتقوا د یو بل سره به کومک پنه کېږي کو په تقوا باندې په ګناه منابه نه کو مسلمان چې له خدای امر کړی شو چې د اهل بدعت بیزتی وکړي زکات ورکول څنګه ول ورکړي دا خدای کرام دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعه کې دا سوال شوی د 15 جلد واته کې چې د قشان به دور مثال باز خلک ځان له مشایخ وي او فلان سفیان دا ذکر کوي دوله زکات څنګه لري ناګه جواب د شو ورکړی دی چې زکات مناسب دا هغه انسان لور کو چې کوم په هغه اته مصرفونه کې راغلي چې هغه دادی هغه سره چې هغه بدعت کاری هغه سره چې هغه پجور کاری بيدینی نو هغه حقدار د عقوبت دی چې هغه سره تعلق پرې ده کومه کو سره څنګه کوي کم خلک پیغمبر حاضر ناظر غني کم خلک پیغمبر مختار کل غني نو الته ورکول نه دی پکاره اې دی وجه هغه کتابونه به د احسان الهی ځای کتل پکار دی چې دې خلکو مبارک راغلي چې پیغمبر حاضر ناظر غني غیب دانی غني بل مسله چې زکات سره د مشرکین کفار ورکول شي کنه نه مسلمان سره جائز نه دی چې دا د زکات ورکی چې کوم په دبانې واجب کفار مشرکین لا دلیل پیدار پیغمبر فرمایي د مالدارانو لواله په فقراو باندې مصرف کا هم زمير راغلي دا زمير راځي مسلمانانو لا او دیم اجماع صحابه او اجماع د امت ته چې مال د زکات هغه به هلي سیمه ولنه شور کېدی بلکې تر دې پورې چې صدقه د فطر هغه پرې اکثر علما دول نه شور کېدی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې ډېر احادیث خاص کر الفقه الاسلامي دویم جلد 912 نمبر صفحه کې دا خبره ذکر کړي ټیک ده کچیرته نپلی صدقات او د شکو پار ورکې چې هغه حربین دي زمې دي به سم مناعت پای کې نشته امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر د دریم جلد کې پای اوږد بحث کړی دی دا مؤلفه القلوب دا اوس منسوخ دي کنه نه ابن کثیر وچ وسم دا موجود دي هغه کافر چې دغه د ایمان تمه کې دي شي هغه سړی کاغه جوړ شي دغه قوم ور باندې راځي به ټول لا داخليږي یا دغه د شر او مسلمانانو باندې بچکیږي نو به دې وخت کې هغه ته کار کولای شي ته دا غل ور کولای شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموعه کې به دغه جواب د سوال کړی دی و چې ته پوېږي چې د اسلام تایید ور باندې راځي تقوا ور باندې راځي نو به دې انسان لور کا ال تجلیکلا ورکه نو په دې وخت کې هغه اسلام چې کوم سربر رشیده هغه ور باندې به ختم کړي شي بکړي شي تایید بکړي شي مطلب دا چې دا حرام نه دي ام دا وسیم ته ورکول شي بل مسله چې اې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساداتان ځان لوي په دې باندې زکات حرام ده کنه په دې موجوده زمانه کې یو قول د علماء دار چې دا ورته جایز دي نپلیو کو واجب وي په هغه وخت کې مالی په ورکې دي شو چون کې مالی په نشي دا ورته جایز دي چې ورکړي شو لیکن دا قول غلط دی صحیح دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد باندې چې په صحیح سند باندې ثابت شي دا صدقه حرام دي تر قیامت پورې ځکه دا خو خیره دا هغه پاک نسب دی غیر څنګه تاسو ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان
دا خو د سترو درو کړی دا پاک خلک دي دې وجنه دا زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات چې اجازه دغه بچوله چې څوک دا ګمان ولګي چې ولادت نه بد دا وکړي د خپل بچو لپاره دا کار کول نه دا بنا روي زکات ورته ورکېدل شي هغه وګت حدیث چې حسن رضی الله په دې وخت کې کوجور راوخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې توکا پته نه کېږي چې دا زکات دي صدقه د زکات مال دا موږ حلال نه دي چې دا موږ استعمال کو وشو بل مسله چې ایا خاوند دې کله زکات ورکړي یا کله خپل خاوند له زکات ورکړي دې کې څه مسله کله چې فقیر په نسبت اکثر علما دا جائز دي یو خدا چې انما الصدقات للفقراء قران کې الله رب عزت فرمایي دا سړی مسکین او فقیر دي د بخاری کې روایت دي چې زینب رضی الله عنها د عبد الله بن مسعود کزا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دي کې ډبل اجر دي دریم حدیث سلمان کې راځي چې صدقه په مسکین باندې صدقه ده او په رحم باندې دوه شی نه دي یو صدقه او بل صله رحم پالل دا دواړه حدیثونه دلالت په دې خبره باندې کوي چې خزه خاون له زکات ورکول شي هغه دله چې کله په دې شرط باندې هغه فقیرانی بعض خلک کې دې شي نه مراد نفلي صدقات مراد دي موږ صحیح ده بلکې د عموم د دې دلالت کې په جواز دې باندې هغه نفلي هغه پرشي او بل دا چې دا کده چې دا په دې باندې خاون نه پکا واجب نه هغه فقیر شو غنی نه دی نو چې غنی نه دی د خزه په دې مال باندې هغه غنی کېږي نو ورکول ورته پکار دي المسوت الفقهيه دریم جل یو سلیو در ابن قدامه په المغنی دویم جل 513 کې وګدا خبره ذکر کړی دا لیکن هغه به د شی ویل دي د ابن المنذر روایت راوړی دی چې اجماع اهل العلم ټول علماء اجماع کړي په دې چې سړی خپل خزه زکات نشي ورکولې دا ولی زکه دینه په قبه د باندې واجب ده بالعکس به کار کېدلی شي الا اذا كانت غارمه کچیرته بل فرج او تقدیر دا کزه کر جوړه وا نو به دل دا زکات ورکې دي شي د هغه ایسه د غارمینو چې کوم شرط کې هغه اته شي ذکر شوی یو پکې دا ورته ورکا بل مسله ده چې سړی مور پلان له زکات ورکول شي یا بچول شي کړه فقراي کړه په دې کې درې قول علماء لیکلي دي یو قول د جمهور دار هغه دا شی جائز ده استدلال دا ذکر کړی دوی نه په قول باندې واجب ده دویم دا خپل ځان لګټه راکاږي دوی په دې کې اجماع ابن المنذر ذکر کړی ده څلورم علي رضی الله وینا کړو د قشن عبد الله ابن عباس او پنځم قول علماء شپږم قول علماء دا ذکر کړي چې انت ومالک لابيك تو استعمال د قشن د ستاره پلار دی او بل دا کدا چې د خبر کړی شړي لور کی نو ګوي کې هغه قرض په دوه باندې واجب او هغه ادا کی او انسان له جائز نه دی چې د خپل زکات ته هغه قرض ادا کی چې هغه په دوه باندې واجب شوی لکه ابن قدامه په مغنی کې ذکر کړی دویم جل کې غیر په رمضان له شیطان برابر ای دویم قول جائز دی ټول خپلوانو لا دا پسل بکیندې ذکر کړی شوی فرق چې دا غریب دی او کدا غیر غریب دی دا مسلک د امام شوکانی دی او د محمد ابن حسن دی د عبد الله عباس رضی الله عنه دی په پر ډیر درېل دی یو دا چې صدقه په مسکین باندې صدقه ده او دا په خپل مسکین دی دویم بخاری کې راځي چې زوجک او ولدک احق خاوند دی او د قشان یعنی کزه دی او بچی دی ډیر لایق چې ته په هغه باندې صدقه وکي او بل په دې مقام کې معنی نه دی موجود دریم قول علماء دا ذکر کړی دی وکړه چیرته به تور مثال د اولاد سره په یو کور کې وشيږي نو بیا ورکول ناروا دي و الا که چیرته جدا وي به ورکې دي شي ځان له کور کې وشيږي دا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او دا قول د البانی رحمه الله دی مجموع الفتاوا 15 جل نبی نمبر صفحه کې ور باندې دا خبره ذکر کړی ده نو الغرض چې کله هغه جدا کور کې وشيږي واغه مصرف حقدار دی وي ورکه ورته بل مسله باز خلک زکات ورکوي پوډری شړي یا بل چاله نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په اختیارات الفقهیه کې چې مناسب نه ده چې زکات منګدشي چاله ور زکات باید منګدشي چاله ورکو شاغه الله اطاعت په حاصل کې نه ده چې هغه ګناه پیوږي البانی رحمه الله فرمایي هغه نه چا پښتنه وکړه وې دي غیر صالح دی بدول سره زکات سړی ورکول شي انا هغه ورته اند فقدان صالح چې نیک سړی نه به ورته ورکا الغرض کې چیرته داغه به تور مثال پودر په خسته نو به مو ورکوا او که په موټر نه پس بیا ورکانو درې مسله کړاله شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي نه به ورکای هغه چاله به ورکای چې تو عبد الله کوي البانی رحمه الله فرمایي ورکا چې کله نیک سړی نه موجود دریم قول علماء دا ذکر کړی دی چې کله هغه پودر په اخسته مور کوا او خوراکي توکي په اخسته به تور کولې شي به دا نقل کول د زکات یو کله بلکې لسنګ دی نو باج علماء دا ناروا دي ځکه حدیث کې د سترغې د مالدارانو نه راواله به د غریبانو خرج کا هم اضافه ضمیر کړي ام دي قری غریبانو مراد دي خو لیکن قول راځي دا دی چې کله ضرورت راشي به سړی چینج کولای شي بغیر د ضرورت نه ته په کار دا چې کله د مالدارانو نه تعالی مال اوس په امده قضا کې تداول خرج کی اما غزا کې ورکی دا یو مسله به علماء لیکلي د شریعت ته مصرفونه شریعت ذکر کړی دي دا اتو ول به تسمیه کوي ول به ورکی دي شي
قول راځي په دې کې دا دی چې دا ضروري ده چې اته ولا ټول ضروري به وجود شو اړ ولې موږ ورکو شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموع الفتاوی 15 جلد سلوک نمبر صفحه کې په اوږد بحث کړی دی او بعض خلکو وایي چې نه ټول به ورکي اول قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه قول معلومیږي ما قول صحیح دی دا ضروري نشولا بل مسله سره چې زکات ورکړي د شي ګمانو کې چې دی غریب دی ګورو سره مالداري موږ زکات جایز موږ مکلف نه بده باندې چې موږ سره وګورو مالدار دی کې غریب دی څنګه نه دی یو سره به تور مثال هغه د محتاجانو لپاره قرض اخیستل دي او به د زکات مال لاغنو اول با قرض ادا کوي کدا زکات به تقسیم اول با قرض ادا کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د زکات مال لاغي نو به ویلي چې موږ د مسلمانانو د خدمت لپاره مال اخیستو اول هغه قرض به تاسو ادا کوي یو سره دی هغه اراده لري چې زکات او باسي خو ټک استعمال به تور مثال برباد شو اوس زکات به څنګه چل کوي ورواله منګوي کچیرته د نصاب برباد شو مخکې د وجوب د زکات نه یو صورت دویم چې د نصاب برباد شو وروسته د وجوب د زکات نه سره د شکاله به تر شوی دا بل دریم ټول مر برباد شوی دی او باجی باقی اکثره مال برباد شوی دی باجی باقی دی څلورم دا چې دا برباد شو په لاس د هغه فقیر او سعی کی نو کچیرته تفرید د خوان راغلی شکال په تیر دی موقع سره چې چاله ورکی او په دې مقام کې دا برباد شو به تاوان شته و الا کچیرته نه به ور باندې تاوان نشته ځکه په هغه وخت کې انسان مکلف دی چې کله به تور مسیدر وستانه دا خبره ذکر کړی تفرید لکتل پکار دی امام بهقی بسلوړم جل کې دا باز به ذکر کړی دی فتاوی اللجنه هم جل کې المسعود الفقهيه به دریم جل کې دا خبره ذکر کړی دا او ابن حزم رحمه الله په محلا اول جل کې دا خبره ذکر کړي فقه السنن اول جل کې ذکر کړی شوی دا کې د خوانه نقصانی نو بعد دغه مولانا سے بدل او تاوان متوجی دی و الا کې نه بینا یو بل مسله دا چې را قیمت په زکات کې دا کې دی چې خود غمال به ورکړي په دې کې درې قول دي یو قول دا چې بیت لګ موږ دا نه منو خود مال به ورکړي دویم دا چې عز دی درې موږ کې بری قیمت کې مصلحت دا ورکا او که قیمت کې مصلحت نه به خود مولانا صاحب هغه شی ورکا چې دا مسلک د شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او د امام البانی رحمه الله دی تمام المنه 309 کې هغه په باس کړي مجموع الفتاوی 15 جلد 2 کې ور باندې هغه باس کړي او نه هغه کې بعض خلک هغه به تور مثال به زکات په فرض خو لیکن د شو اسباب برابر کی چې کله او سبا کار پوره کیږي نه خځه ورکی به کله سره چې د اعمال چې کله کار پوره کیږي به دل ورکی نو دا څنګه ده نمنګ وایو چې دا ظلم دی پر مسلمانانو دوکا ده فقه سنه کې سابق سے فرمایي په اول جلد کې چې امام مالک امام احمد امام اوزاعی امام اسحاق او ابو عبید د ټولو دا خبره ذکر کړي چې کړه د اعمال نصاب لور شل چې په ارنو ادمال نه کاغه برباد شو کده شو قبول شو دینه زکات مکات نه پیو ساقطيږي بلکې دا به زکات په دې وخت کې ته اخستل کیږي او دا کومه هله چې خلکو جوړ کړي د ودا هله ناروا ده یو سړی ډیر کول په ترشیوي د زکات ادا کړي د اوس به چل کو هغه مخکې چې کوم کول ترشیوي دا ختم دی که اوس نقد کې به ورکول کیږي جواب مفسرین دا خبره ذکر کوي محدثین دا زکات یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه چې کله په سړي باندې زکات واجب شو نو دا به ورکړي دا لکه څنګه چې هغه مونږ نور عام ارکان ور باندې ورجیدل نشه حق ساده زه تقریبا الفتاوی الاسلامیه دویم جلد 15 نمبر صفحه هغه کې دا خبره ذکر کړي چې په اصول باندې کولونه تیر شو زکات ورنکې نو زکات واجب دی د ټولو کارونو برابر خبر ده کدا په وجوب زکات علم لري کنه نه لري برابر خبر ده کدا په دار اسلام کې کدا نه رد کې په بازي مليون باندې چې سره په دار هر کې وشيږي په هغه باندې زکات نشته نه ابن المنذر دا خبره ذکر کړی دا وکچرته باغین په علاقه باندې غالب شو او د دې کار والا زکات ادا کړی نه او بعد دغه نه به امام په دې باندې غالب شو زکات دور راخستل کېږي د مخ کې کولونو چې دا قول د امام مالک هم دی دا قول د امام شافعي هم دی او د قشند ابو ثور هم دی مخکې موږ دا خبره ذکر کړه چې وسړی د مال د زکات دی هغه د دې کله نه بل کله نقل کوي کبل فرض او تقدیر ضرورت او نقل کولای شو الا کن راجع قول دا چې امدغه ځکه دا مصرف کا الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله